خامخا به د یو چا بنده جوړه شي. قرآن یې موږ ته راښیي چې دا صراط مستقیم څه شی دی. حالانکه یهود د الله تعالی دین چې یهودو څو شرمولی دی یا یې چا نه دي شرمولی. اقبال وي یهود له هم وشرمېږي چې بابا دا خو تر ما هم په هغه خوا دی، دا ظالم خو تر ما هم خپل دین شرمولی دی. دریم حق د قرآن پر مسلمانانو باندې دا دی چې په دې به ځان پوه کوي، د دې په معنا او په مفهوم به سر خلاصوي، د قرآن به ته بله رسوي، د قرآن تبلیغ به کوي. نو زما ته خو دونې حیثیت نشته چې زه اوس برته له سره تحقیق وکړم د قرآن او د حدیث زه ډایرکټ خپله استفاده نشم کولی. اقبال هم په خپل دغه کې اشاره ورته کړې ده چې په دغه دوران کې تقلید چې کوم دی هغه بهترینه دی. دلته تقلید د هغه سړي دپاره تقلید ضروري دی چې خپله له قرآن او له حدیث استنباط نشي کولی، چې یو سړي ته علم حاصل نه دی، نه د قرآن علم ورته حاصل دی، نه د حدیثو علم ورته حاصل دی. زموږ دغه امامانو د هغه دپاره اساني جوړه کړه، د ده خوا دې ده وکښله او ده ته یې کښېښوه چې دغه لاره پر دغه ولاړ سي. فرقه پرستي چې کومه ده، د خپلې فرقې پرستش کول دا چې کوم دی دا ناجایزه ده. دغه مسلمانانو ته نقصان ورسولی دی، کنه دا فرقې به ذات خود چې دغه سکول اف تاټ چې کوم دی دا ناروا او ناجایزه نه دي او دا لازمي دي پر دې باندې څه دغه په دې کې عیب نشته. لیکن پر دې باندې دا ټینګار کول چې زه پر حق یم هغه پر ناحقه دی، شافعي پر ناحقه دی، مالکي پر ناحقه دی او بل پر ناحقه دی. نو دغه چې کوم دی دغه شی امت کې تفریق راوستلی دی، ټول معاشره او قرآن ته نږدې سي، نو دغه فرقه پرستي او دغه فرقه ورایت چې کوم دی دا به ختم سي، دا به پاتې نه سي. سړی باید دا دی چې له علماو سره تعلق جوړ کړي، خپل قرآن له غوز زده کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه، أو كما قال عليه السلام. او اقبال وی فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است. چون بجان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. تر ګردو مخکې خو زه د محمد نبی صاحب، د محمد یوسف صاحب او د دوی د ټیم شکریا ادا کومه چې دوی ماته دعوت راکړه او بیا پر دغه اهم موضوع باندې زه دوی ډیره شکریا ادا کومه او پر دغه کار د دوی تحسین کوم چې کومه دا سلسله دوی شروع کړې ده، انتهایی د خیر او د برکت سلسله ده. الله تعالی دې قائم و دائم وساتي. زه اول واره د خپل موضوع له تاسو ته معلومه ده چې موضوع زموږ نه د قرآن عظمت دی، د قرآن حقوق دی، او کوم څوک چې د دې حقوق نه ادا کوي د هغو انجام به څه وي، دا زموږ موضوع دی. زه خپل موضوع له بلې خوا راځم. اوله خبره موږ پر دې باندې کوو چې د انسان د تخلیق مقصد څه دی. نو کوم چا چې انسان پیدا کړی دی، نو حق هغه لره دی چې د تقلید مقصد یې وښیي چې د څه دپاره یې جوړ کړی دی. نو موږ ته معلومه ده چې د انسان خالق الله تعالی دی. نو الله تعالی چې د تخلیق کوم مقصد شي هغه د مقصد دی، بل څوک د تخلیق مقصد نسی شولی. نو راځو قرآن مجید له
قرآن مجید کې الله تعالی وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانانو د الله بندگی وکړئ، د الله بندگان سي. هغه الله چې تاسو یې پیدا کړی یاست او تر تاسو مخکې خلک پیدا کړي دي، لدې وجه چې تاسو د الله تعالی له عذاب ځان بچ کړئ. نو دلته هم الله تعالی هسې نه وایي چې زما بندگی وکړه، وایي ما ستا تخلیق کړی دی ځکه زما بندگی وکړه. که د تخلیق بل چا کړی دی خو هغه حق لري چې دغه بندگی وکړي. او بل ځای په سوره زاریات کې الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله تعالی وی ما جنان او انسانان د خپلې بندګۍ د پاره پیدا کړی دي. د جنو د انس د زندگی مقصد د الله تعالی بندگی ده، د الله تعالی غلامی ده، د الله تعالی وشه. او بیا الله تعالی بل ځای په قرآن مجید کې په سوره نحل کې فرمایي ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تعالی وای ما په هر امت کې رسولان واستول، هر امت چې کوم دی په هغه کې ما رسولان واستوه. د رسولانو کارم دغه دوې خبرې وي، ان اعبدوا الله چې د الله بندگی وکړي، واجتنبوا الطاغوت د طاغوت له بندگی څخه ځان وژغوري. الله تعالی وایي د تمامو انبیاو کار دغه دوه کارو چې خلق د الله تعالی بندگی ته راولي، د طاغوت له بندگی اخلاص کړي. طاغوت څه شی دی؟ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمه الله په تفهیم القرآن کې فرمایي چې انسان درې درجې دي، د انسان د سرکشۍ غه، د انسان د نافرمانی غه. یو انسان الله تعالی خپل رب خپل معبود بولی لیکن د الله نافرمانی کوي، دغه انسان چې کوم دی و دغه ته فاسق ویل کېږي. یو انسان چې کوم دی دویم چې کوم دی هغه یو دی چې الله خپل رب بولی، خپل معبود بولی، له هغه سره د بل چا بندگی هم کوي و دغه ته مشرک ویل کېږي. یو هغه انسان دی چې خپل خدا الله بندگی نه کوي، په خلکو باندې خپل بندگی کوي و دغه ځای ته چې څوک ورسېږي و دغه ته وایي طاغوت. چې د الله په مقابله کې له انسانانو زه خپله بندګي غواړي چې زما بندګي وکړي، دا طاغوت دی. سړی تر هغه پورې مسلمان نسي پاتېدلی چې دغه طاغوت انکار یې نه یې کړی. زموږ په کلمه کې اوله خبره هم لا ده، لا اله، هېڅ معبود نسته پر دې مځکه باندې. اول انکار دی، الا الله، له هغه بعد د الله تعالی چې کوم دی اقرار دی. او دا غرنګ سوره بقره کې د آیات الکرسی فورم بعد التم دا خبره ده فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. چا چې د طاغوت انکار وکړي التم لا ده چې واره به انکار کوي د تمام طاغوتو په د دنیا کې چې کوم څوک دعوه کوي دا هغو انکار به کوي چې انکار د نه یې کړی ایمان نسي راتللی. ويؤمن بالله اور بیا پر الله ایمان راوړي. دغه سړی یو داسې مضبوطه سهاره ونیوله چې هغه له بیا پرې کېده نسته. او بیا الله تعالی فرمایي، بیا الله تعالی په قرآن مجید کې د چندو انبیاو مثالونه ورکوي. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح علیه السلام الله تعالی وایي موږ واستوي د دغه قوم ته، و قوم ته څه وویل؟ یا قوم ازما قوم ان اعبدوا الله، د الله بندگی وکړي، ما لكم من اله غیره، د الله ما سوى ستاسو دپاره بل معبود بل اله نسته. دا غرنګه و الى مدین اخاهم شعیبه، قوم مدین ته موږ د هغه ورور شعیب علیه السلام واستو. هغه څه ورته ویلې؟ یا قومي، فقال هغه ورته ویل یا قومي اعبدوا الله،
د الله بندگی وکي. ما لکم من اله غیره، د الله ما سوا ستاسو دپاره بل معبود نشته. وإلى عاد أخاهم هودا، وقوم هاتم د هغو ورور هود علیه السلام واستوي، هغه څه ورته ویل؟ فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. دغه رنګه وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. د تمام انبیاو دغه و چې د الله بندگی وکړي، د الله ما سوا ستاسو دپاره بل معبود نسته. او بیا د ابراهیم علیه السلام الله تعالی مثال ورکوي چې و ابراهیم اذ قال لقومه، او ابراهیم علیه السلام یاد کړي چې کله هغه خپل قوم ته ویل یا قوم اعبدوا الله واتقوه، ای قومه د الله بندگی وکړي او د الله له نافرمانۍ او د الله له عذابه ځان بچاو کړي. د تمام انبیاو کار داغه و چې مخلوق د الله تعالی بندگی ته راوبولي، د نور انسانانو د نور دغه له بندگی بچاو کړي. دا د انبیاو کارم دغه و. د انسان د زندگی د تخلیق مقصد هم دغه دی. اوس په دې خبره خو موږ پوه شولو چې د انسان د زندگی مقصد دغه دی. اوس دلته یو سوال پیدا کېږي چې آیا انسان په دنیا کې آزاد پاتېدلی سي چې زه د الله بندگی نه کوم، د بل انسان بندگی نه کوم، د بل قوم بندگی نه کوم، د هیڅ چا هغه نه کوم، زه آزاد پاتې شم، زه غلامي له سره کوم؟ آیا دا ممکنه ده؟ د دې سوال جواب دا دی چې دا ممکنه په دنیا کې نه ده. په دې دنیا کې به انسان خامخا د قرآن چې د بندگی کم تصور دی، په هغه تصور باندې انسان دلته آزاد نشي پاتېدلی. خامخا به د یو چا بنده جوړه شي. د قرآن د بندگی تصور چې کوم دی، ګوره موږ راځو قرآن موږ ته وایي ارأیت من اتخذ الهه هوا، آیا تا دغه سړي پر حال باندې پام کړی دی چې خپل خواهش نفس خپل معبود جوړ کړی دی؟ حالانکه و خپل خواهش ته خپل ځان خو څوک عبادت نه کوي، سجده خې نه کوي. د الله په مقابله کې د خپل نفس خبره منل د نفس بندگی ده. او بل ځای دغه تره ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته وی یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای بابکه د شیطان بندگی مکوه، شیطان د الله تعالی نافرمانه و. اوس دلته وګوره د شیطان بندگی کله خلکو کول؟ آیا ازر د شیطان بندگی کوله؟ و شیطان دې سجدې لګولې ابراهیم علیه السلام چې کوم پلار کتنې د شیطان بندگی نه کوله. د الله په مقابله کې د شیطان پر لار باندې تل د شیطان بندگی ده. او په خودبله الله تعالی په ورځ د آخرت به انسانانو ته وایي الم عاهد الیکم یا بنی آدم، ای د آدم اولاد آیا ما له تاسو وعده نه واخیست کې الله تعبدوا الشیطان، چې تاسو د شیطان بندگی مه کوئ، انه لکم عدو مبین، دا شیطان ستاسو دپاره ښکاره دشمن. اوس الله وایي چې ما تاسو ته ویلي چې د شیطان بندگی مه کوئ. شیطان هغه واحد هستي ده په دنیا کې چې د تمام دغه چې کوم دي مذهبونه د هغو پیروکاره په شیطان باندې لعنت وي، د ګردو په لعنت ککړ دی. لیکن الله تعالی وایي دا خلک چې د الله بندگی نه کوي هغه د شیطان بندگی کوي. معنا دا چې د شیطان خبره د الله په مقابله کې منل دا د شیطان بندگی ده. د بندگی تصور الله تعالی دا بیانوي چې د الله خبره مني نو د الله بنده یې، که د الله په مقابله کې د نفس مني د نفس بنده یې. نو خو یا سړی به د یو قوم خبره مني، یا به د یو ریاست خبره مني، یا به یو نظام د یو چا هغه مني. که دا ګردو انکار کوي نو به د خپل نفس په خواهش باندې به روان نو بیا د نفس بندگی کوي. انسان په دې دنیا کې آزاد له سره پاتېدلی نشي، بندگی به خامخا کوي. نو زه دا اوس سوال له تاسو څخه کوم چې تر ګردو عقلمند انسان کم یو دی چې د نفس بندگی وکړي، د بل انسان بندگی وکړي، د بل د شیطان بندگی وکړي، که د الله بندگی وکړي؟ تر ګردو عقلمند انسان هغه دی چې د خالق بندگی وکړي. به بندگی خو کېدلی نشي. او اقبال وایي یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
که پر دغه یوه چوکټ باندې سر نه کښته کوې، زر چوکټونه به بیا سجدې کوې، زر ځایو به بیا سجدې کوې که الله ته سجده نه کوې، او که د یو سر الله ته ټیټ کوي د زرو چوکاټو څخه بیا خلاص وي، له زرو ځایو بیا سر خلاصولو ته خلاص وي. او الله تعالی په قرآن مجید کې مو دغو کسانو ته وایي اولو الالباب، د عقل خاوندان، یا اولي الالباب، ای د عقل خاوندان چې کوم څوک د الله تعالی بندګي مني. اولي الابصار سترګور خلک ورته وایي الله تعالی، اولي النها عقلمن خلک ورته وایي. او د دغه په مقابله کې څوک چې د الله بندګي نه کوي هغو ته الله تعالی د قرآن په زبان باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان باندې ورته وایي قل افغیر الله تأمروني اعبد ایها الجاهلون. ای پیغمبره ته ورته وایي آیا تاسو ما ته حکم راکوئ چې زه د الله ما سوی د بل چا بندګي وکړم ای جاهلانو؟ کوم څوک چې د الله ما سوی د بل چا بندګي کوي الله تعالی دا جاهلان دي. کله سره پی ایچ ډیانې کړي وي، که علامه دهر وي، که تمام د دنیا علوم په سینه کې اچولي، الله ورته جاهل وي، دا جاهل دی. او د دغه په مقابله کې چې د الله بندګي کوي خدای دې وکړي چې لیک پړم نسي کولی، دا عالم دی، دا عقلمند دی، دا د علم والا دی. او چې کله انسان دغه لار اختیار کړه چې د الله د بندګۍ اقرار یې وکړي چې امنت بالله، چې ما ایمان راوړی پر الله تعالی باندې، او یا دا دعوه کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې الله موږ خاص تا بندګي کوو، خاص تا مدد غواړو. نو اوس پر الله باندې فرض شوله چې الله تعالی و دغو انسانانو ته د خپلې بندګۍ لار وښیي. اوس پر الله تعالی انسان خو خپل الله تعالی نشي پیدا کولی چې د الله تعالی د بندګۍ چې کوم مراسم دي د عبودیت غه د الله تعالی کوم احکام دي، په کوم څه باندې الله تعالی خوشحاله کېږي، په کوم څه الله تعالی خفه کېږي، اوس دا پر الله تعالی باندې واجب سوه، لازم سوه چې د انسانانو رهنمایي وکړي. د دغه د انسانانو چې د الله تعالی خپل معبود وګڼه، د دغو رهنمایي دپاره الله تعالی دغه قرآن نازل کړ. دا قرآن هغه کتاب دی چې الله تعالی د دغو انسانانو د رهنمایي دپاره د خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په ذریعه باندې موږ ته راورسه. که موږ قرآن ته بل نوم یو دویم نوم ورکو نو موږ وایي دا دی آیین بندګي، د بندګۍ آیین، د بندګۍ دستور، د بندګۍ قانون چې د الله تعالی بندګي به څه راکوي. د دغه قرآن ته اوس اندازه ولګه څومره غټ اهمیت دی چې دا الله تعالی خپلو بندګانو ته نازلوي او بیا دا ورښیي چې زما بندګي په دغه لار باندې وکړي. اوس کوم څوک چې د قرآن پیروي وکړي دا الله یې راضي کوي، د الله د بندګۍ حق یې ادا کوي. او که په قرآن باندې محض ایمان لري او اعمال نور څه وي نو دا د الله تعالی له غضبه څخه ځان نسي خلاصولی. دغه رنګه انسان که موږ راسو د قرآن د عظمت په حواله باندې سوره فاتحه له چې کله موږ راسو، په سوره فاتحه کې دا د قرآن مجید اول سورت دی، بلکې دعا ده. په دې سورت کې د دې اهمیت دا دی چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم وایي لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. دغه سړي لمونځ نسته کوم څوک چې په لمانځه کې سوره فاتحه ونه وایي، دغه سړي لمونځ نسته. لمونځ څومره غټ عبادت دی، که سوره فاتحه پکښې نه وي لمونځ نسته. په دا سوره فاتحه کې څه شي دی که موږ غور پر وکړو، په دې کې یوه دعوه ده چې انسان له خپل رب سره کوي، وعده ده، دعوه ده کوي، او یو دعا ده، یو شی ځینې غواړي. دعوه د انسان دغه ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای الله تعالی موږ صرف او صرف ستا بندګي کوو او صرف له تا څخه مدد غواړو. ایاک نستعین معنا دا ده، دې دا معلومه چې د الله بندګي اسانه کار نه دی. دنیا طاغوت په دا معاشره ځینې ډکه د هر زمانه کې هغه د الله بندګي ته، حقیقي بندګي ته څوک نه پرېږدي.
ځکه فوراً به پسې د ایاک نستعین یا الله ستا به استعناعت به مدد موږ ستا بندګي نسو کولی له تا مدد غواړو پر دې باندې دا دعوه ده او یو دعا لره به زغه کوي هغه څه شي ده اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته هغه لار راښکاره کړه چې په زه هغه پر روان سم تر تا در ورسېږم په لارې ورک نه سم په بله شله په بله ګلۍ ولاړ نه سم هغه لار ما ته راښکاره کړه او دا دعا موږ ته الله تعالی راښیلګې ده یعنی د الله تعالی په دا دونې کائنات کې الله تعالی دا نه وي چې له ما زه دا مال وغواړئ دولت وغواړئ اولاد وغواړئ وطن وغواړئ ملک وغواړئ صحت وغواړئ سترګې وغواړئ بدن وغواړئ شهرت وغواړئ یو شی موږ ته نه راشي د دا ګردو په نعمتونو په مقابل د هدایت په مقابله کې دا ګرد نعمتونه یو حیثیت نه لري الله تعالی موږ ته وایي که له ما غواړئ له ما هدایت وغواړئ صراط مستقیم وغواړئ دا نور تمام دولتونه او نعمتونه الله تعالی به غوښتلو انسانانو ته ورکوي موږ ترې راکړي دي بلکې الله تعالی خپل باغیانو ته ورکړي دي شو کورونو شو ملکونو شو اولادونو نعمتونه ورکړي دي لیکن هدایت به طلب نه ورکوي هدایت د الله تعالی دومره غټ نعمت دی چې هغه به طلب نه درکوي چې تی ونه غواړي الله تعالی نه درکوي نو ځکه الله تعالی ویل ما زه دغه خواست کوي اهدنا الصراط المستقیم دیر سواره چې کوم زموږ منځونه دي فرض منځونه او سنت منځونه او وتر چې ورسره شامل کې دیر سواره دغه دعوه موږ کوو او دغه دعا له الله څخه غواړو چې الله تعالی موږ ته صراط مستقیم راوښي صراط مستقیم راوښي اگر چې مخکې به موږ پر دې باندې غور نه کړی نن تاسو غور وکړئ چې سړی دیر سواره له خدای زه دا وایي چې ما ته صراط مستقیم راوښي هغه ته تر اوسه معلوم نه چې صراط مستقیم څه شی دی څومره د افسوس خبره وي بالکل موږ ته احساس هم نشته چې څه شی غواړو څه وایو اوس دغه صراط مستقیم چې الله وي زما په تمام نعمتونو کې له ما زه دا نعمت وغواړي دا دعا موږ ته الله راښیلګې ده الله وي له ما زه دغه ته راخواست کوي اوس دغه صراط مستقیم راځو قرآن موږ ته راښیي چې دا صراط مستقیم څه شی دی الله تعالی له سوره فاتحه فوراً بعد سوره بقره شروع کوي دغه سوره فاتحه زموږ دغه دعا د غوښتنې جواب الله تعالی په اول آیت کې راکوي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه دا هغه کتاب دی په دې کې شک نشته چې دا د الله تعالی له جانب دی هیڅ شک نشته دا د الله له جانب دی په دې کې شک نشته هدى للمتقين دا هدایت دی د متقیانو لپاره دغه کتابونه سناریو چې ماته صراط مستقیم وشای هدایت وکا دغه هدایت دی دغه کتابونه دغه قرآن د هغه زموږ د هغه خواست جواب دی چې کوم دیر سواره موږ دروازې کوو چې الله تعالی صراط مستقیم راوښوه او بل ځای درې څلور ځای خو د صراط مستقیم په نامه باندې الله تعالی ودې ته اشاره کړې ده بل ځای الله تعالی وی ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقیم کوم څوک چې پر الله تعالی پورې ونښتي هغه ته هدایت وسو د صراط مستقیم غا دیر سواره وی چې الله تعالی صراط مستقیم راوښوه الله تعالی وی څوک چې پر الله ونښته د الله رسې ټینګ کړه هغه ته هدایت وسو د صراط مستقیم غا اوس دا پر الله باندې نشته څه شي ده الله خو یو مادي وجود نه دی چې موږ لیدلی سو موږ ټچ کولی سو موږ کولی سو چې ورپورې ونښلو قرآن خپله وضاحت کوي بل ځای الله تعالی وی واعتصموا بالله پر الله پورې ونښلئ هو مولاکم هغه ستاسو مولا دی فنعم المولا ونعم النصیر بهترینه مولا او بهترینه مددگار دی او بل ځای اوس الله تعالی مشتشي بل ځای الله تعالی وی واعتصموا بحبل الله جميعا دلته د حبل اضافه ورسره وکړه واعتصموا بحبل الله جميعا اے مؤمنانو تاسو ګرد الله پر رسی پوری مضبوط ونښلئ خپلې منګولې د الله پر رسی مضبوطې ولګوئ ولا تفرقوا
او تاسو ډلې ډلې مه جوړږئ. اجتماعي طور پر ګرد مسلمانان د الله په رسۍ پورې ونښلئ. اوس دا د الله رسۍ څه شي ده؟ له حدیثو څخه موږ ته معلومېږي په هغې کې د حضرت علي رضی الله عنه یو قول دی هو حبل الله المتین. دغه قرآن چې کوم دی دا د الله تعالی مضبوطه رسۍ ده. اور د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث دی هغه وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي القرآن حبل ممدود من السماء الى الارض. دا قرآن هغه رسۍ ده چې له اسمانه زه راشوکل سوې ده تر مځکې پورې. یعنی دا له اسمانه زه الله تعالی راشوکړې ده مځکې پورې چې انسانان پر دې پورې ځان ټینګ ورسي چې تر الله پورې ورسي. او بل ځای یو صحابي وایي چې موږ په مسجد په یو کونه کې ناستو د قرآن ذکر مکاوه په هغه باندې سره لګیا وو. پر دې مابین کې نبي صلی الله علیه و آله وسلم راووته اور دا خبره موږ ته وکړه الستم تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله وان هذا الكتاب هذا القرآن من عند الله. لموږ دا پوښتنه وکړه آیا تاسو دا ګواهي نه ورکوئ چې د الله ما سوا بل معبود نسته او زه د الله رسول یم او دغه قرآن د الله کتاب دی؟ قالو وی دا صحابه کرام ورته وویل بلا یا رسول الله ولې نه موږ د دې ګردو ګواهي ورکو زموږ پر دې باندې ایمان دی. قال النبي صلی الله علیه و وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلې فاستبشروا خوشحالي وکئ خوشحاله سئ په دغه باندې خوشحالي جوړې کړئ فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. دا قرآن هغه رسۍ ده چې یوه سره یې ستاسو په لاس کې ده یوه سره یې د الله په لاس کې ده. که دا قرآن تاسو ونیو پر دغه مو ایمان راوړو پر دې باندې مو عمل وکړه تاسو تر الله ورسېداست صراط مستقیم باندې روان سو ستاسو د ګمراهۍ یو چانس نسته. نو له دې احادیثو خو زه ښکاره سوه چې هغه صراط مستقیم دغه قرآن دی. دود دېر سواره چې موږ له الله تعالی څخه خواست کوو نو دا الله تعالی په هغه ورځ موږ ته کړی دی موږ ته یې راښولی دی. دا یو بېل شی نه دی چې موږ پسې ګرځو چې خوبونه ووینو چې بیا په خوب کې راوشئ په دغه کې راوشئ چې څوک هم پر لاس ونیسي پر صراط مستقیم دغه په زور هم پر روان کړي. دغه قرآن د الله تعالی صراط مستقیم دی. دغه قرآن نیول له دې سره تعلق جوړول پر دې باندې عمل کول دا هغه رسۍ دی چې موږ تر الله رسوي. او د هغه رنګه اقبال هم دې ته اشاره کړې ده او دغه آیاتونو ته په خپل دغه کې دې ذکر کړی دی. اقبال وایي ز یک آیین مسلمان زنده است. وایي مسلمان ژوند چې کوم دی هغه له یوه قانون سره متعلق دی چې د ده یو قانون وي د زندګي نو مسلمان بیا ژوندی دی. او که چیرې قانون دغه جلا غډله جلا دغه جلا دغه جلا د بیا دا مسلمان ژوندی نه دی دا مړ دی. ز یک آیین مسلمان زنده است پیکر ملت ز قرآن زنده است. د ملت په دغه جسم کې روح د قرآن له وجې ده. دغه ملت مسلمه روح یې قرآن دی. که کله قرآن ځینې ووتی د ملت مسلمه ختم شو لکه نن چې زموږ حال دی بالکل مختلفو قومونو وطنونو زبانونو کې خطو کې تقسیم یو د ملت چې کوم هغه تصور دی هغه پاته نسو. دغه وجه هم دا ده چې دا قرآن ووته. او بیا وایي ما همه خاک و دل آگاه اوست. وایي موږ چې کوم یو موږ مکمل خاورې یو خو زړه چې کوم دی هغه په دا خبر دی چې دا قرآن چې د الله له طرفه دی. اعتصامش کن که حبل الله اوست. په دغه اعتصام چې آیات کې الله ذکر کړی دی اعتصامش کن ټینګ ورپورې ونښه په دغه قرآن باندې چې دا د الله رسۍ ده. او بیا وایي چون گوهر در رشته او سفته شو. وایي لکه ملغلري په سپڼسي پورې وپیل سه چې یوه لاړ درځه جوړ سي یوه غاړګۍ درځه جوړ سي امیل درځه جوړ سي. دا قرآن رسۍ ده په دغه رسۍ پورې وپیل سئ چې غاړګۍ درځه جوړه سي.
ورنه مانند غبار آشفته شو که په دغه رسۍ د ځان ونه پیه بیا لکه غبار و دوړې و خاورې بیا به زله پاشل سوی یو په یو خوا یو په بله خوا یې څوک به دورې واوړي څوک به دورې وړي دغه قرآن ملت سره یو ځای کوي دا قرآن د مسلمانانو اجتماعیت یو کوي یو جسم ځین جوړوي یو جان ځین جوړوي او دغه رنګه د دغه قرآن بل اهمیت یعنی دا قرآن اوس دې ثابته شوه چې دا قرآن الله تعالی انسانانو ته رانازل کړه د خپل قانون په حیثیت باندې چې زما د بندګۍ دغه آیین دی په دغه قرآن کې انسان بلکې مسلمان اور الله تعالی معاهده کوي په مابین کې یعنی یو ټریټي ده یو کانټریکټ دی یو اګریمنټ دی چې دا په خپل آپس کې دوی سره ساين کوي ته چې د یو چا دپاره کار کوي د یو چا سره کار کوي د یو ادارې سره کار کوي نو خو یو اګریمنټ به وي په مابین کې چې هغه به له تا څه شي غواړي ستا ذموارانې به څه شي ته به څه کوې او هغه به په دغو ذموارانو په جواب کې تا ته څه درکوي بعینه دغه مسلماني چې کومه دا د الله او د مسلمان تر مابین باندې دغه تر یو اګریمنټ دی قرآن د دې ذکر کړی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله تعالی لمؤمن څه شي غواړي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله تعالی د جنت په عوض کې لمؤمن څخه د مال او ځان واخسته انسان کې دنیا کې دغه دوه شیان انسان یا مال دی یا د ځان دی الله تعالی وی دا مال د دواړه واخسته زما د سودا سره وسوه کانټریکټ مې سره وسوه اګریمنټ مې سره وسوه چې دی به مال او ځان دواړه ماته راکوي پرې وباندې به هم د اختیار نه دا معاهده اوس بان لهم الجنه زه به د دې په عوض کې څه شي ورکوم چې بیا به د دغه په عوض کې زه درته جنت ورکوم د الله تعالی اعلان وکړي زما د انسان دا معاهده وسوه اوس انسان هم د دې معاهدې تصدیق کوي دغه قرآن کې کوي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ورته ووایه ان صلاتي زما منځونه ونسكي زما قربانیانې ومحياي ومماتي زما ژوند او مرګ ګرد چې پاتې شي لله رب العالمين د الله رب العالمین لپاره دی انسان هم دې تصدیق وکړي چې و الله زما منځونه زما قربانیانې زما تمام مراسم عبودیت او زما مرګ ژوند ستا دپاره دی رب العالمین دپاره دی دغه قرآن کې دغه مؤمن او د الله په مابین کې دا معاهده ده او دا قرآن په دغو الفاظو کې بیان کړي ده چې مؤمن به دا کوي الله به دغه په مقابله کې جنت ورکوي خالي زباني دعوو باندې یو شی نه ملاوي شي دا د قرآن عظمت دی دا د قرآن شان دی او هغه په شروع کې چې ما اوس هغه آیت له راځم د قرآن په عظمت کې چې الله تعالی په دا قرآن مجید کې کوم آیاتونه بیان کړي دي زما په خیال سره تر دې دغه چې کوم دی بل شان بل آیت قرآن دی بیان کړي یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم انسانانو ستاسو د رب له طرفه تاسو ته نصیحت رالی وشفاء لما في الصدور د زړونو چې کوم مرضونه دي دا دغه دپاره شفا ده د زړونو چې کوم رنځونه دي شکوک و شبات و شرک و دا نور چې کومې غلطې عقیدې دي په دې کې د هغو دپاره شفا ده په دې قرآن کې وهدى ورحمة للمؤمنین او چا چې پر دې باندې ایمان راوړي د هغو دپاره هدایت دی او رحمت دی د هغو دپاره د مؤمنانو دپاره قل بفضل الله وبرحمته ته ورته وایه چې د الله په فضل او په رحمت سره دا د الله تعالی خصوصي فضل دی او د الله رحمت دی چې دا کتاب نازل کړي مولانا امین حسن اصلاحي صاحب په تدبر القرآن کې فرمایي چې دلته چې کوم دی فعل چې کوم دی هغه محذوف دی قل بفضل الله وبرحمته جاء
دا فعل چې کوم دی دلته محذوف دی، یعنی چې دا د الله په فضل او په رحمت سره دا کتاب تاسو ته راغلی، دا الله تعالی خصوصي فضل پر تاسو وکړي چې دا کتاب تاسو ته نازل کړي. او بیا الله تعالی وی فبذلک فلیفرحوا، په دغه کتاب سره خوشحالي وکړي، نازان سي شادان و فرحان سي په دې کتاب باندې، ناز وکړي په دې باندې. موږ چې د پلاني سړی په پلاني شي باندې نازه شي، په خپل دولت نازه شي، په اولاد نازه شي، په خپل کرسي نازه شي، الله تعالی وایي په دغه قرآن و نازه شه. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، دا کتاب تر هغو شیانو ډیر بهتره دی چې دا نور انسانان را جمع کوي. د الله نور نعمتونه دي په دا مځکه باندې، څوک دولتونه جمع کوي، څوک ډیګریانې جمع کوي، څوک عهدې را جمع کوي، څوک اولادونه جمع کوي، څوک وطنونه فتح کوي، څوک جایدادونه جوړوي. الله تعالی وایي تر د ګردو بهتره او افضله چې کوم دی هغه دغه کلام دی. دې کلام علم حاصل کړي، دې کلام سره تعلق جوړ کړي، په دې باندې ونازه شي. دلته په دې کې یو نکته ده، فرح یفرحو قرآن کې چې الله تعالی چیرې بیان کړی دی، هلته الله تعالی منع کړي دي چې په شي باندې به نازه شي نه. وقارون ته چې هغه خپل قوم خبر ورته کوي، هغه ورته وایي ولا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، منازه شه په خپل دولت باندې. الله تعالی په خپلو دولتونو چې کوم څوک نازه شي نو الله تعالی هغه سره محبت نه کوي، الله تعالی فرحین نه خوښوي. د دولتو، د قوتو، د علمو، دا نور چې کوم څوک په دغه شان نازه شي هغه الله تعالی له هغو سره مینه نه کوي. دلته الله تعالی حکم راکوي فبذلک فلیفرحوا. ته اندازه ولګوه چې دا د قرآن کوم شان دی. قرآن کې نور ځای منع کوي، او بل ځای په سوره حدید کې الله تعالی د تقدیر ذکر کوي چې دا تقدیر مو څه لپاره جوړ کړی دی. قرآن کې الله تعالی سوره حدید کې فرمایي، هلته هم دا فرق دغه چې کوم دی منع کړی دی. الله تعالی فرمایي وایي چې وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير. کم تکلیف چې تاسو ته په مځکه درسي یا تاسو په خپل نفسونو کې درسي، د هغه تکلیف تر پیدایش مخکې الله تعالی دا تاسو په مقدر کې لیکلی و. تکلیف یې نه پیدا کړی، خو ستاسو مقدر یې دا لیکلی و. نو انسان دا وایي چې بابا دا څنګه کېدای شي؟ نو الله تعالی وایي ان ذلك على الله يسير. الله دپاره دا څه مشکل نه دی، ستا دپاره به مشکل یي، علم د محدود دی، د الله دپاره مشکل نه دی. څه دپاره دا تقدیر لیکلی دی؟ لکی لا تأسوا على ما فاتکم، د دې دپاره چې کوم څه له تاسو څخه فوت سي، له تاسو له لاسه ووځي، نقصان مو وسي، تاسو پر هغه باندې افسوس ونه کوئ. ولا تفرحوا بما آتاکم. ګوره دلته الله تعالی وایي چې تاسو په هغه باندې ونه نازه چې کوم څه الله تعالی درکړي دي، کوم نعمتونه چې الله تعالی درکړي پر هغه به نازه نه، د عدالت دین دی. او کوم مصیبتونه چې الله تعالی در باندې راولي په هغه باندې به غم نه کوي، دا د الله له طرفه دي، دا تقدیر الله تعالی ما د دې لپاره مقرر کړی دی. اوس دلته مو ګوره الله تعالی دا منع کړی دی چې په شي باندې د الله تعالی په نعمتونو به نازه شي نه، لیکن دغه واحد آیت دی. دلته الله تعالی فبذلک فلیفرحوا، پکار دی چې دوی په دې باندې ونازه شي، په دې قرآن باندې. وهو خیر مما یجمعون، دغه قرآن چې کوم دی تر نور تمام نعمتونو ډېر بهتره دی چې دا خلک یې جمع کوي. او اقبال وی این کتاب نیست چیز دیگر است. وی دا کتاب نه دی، وی کتابونه ما نورم ویلي دي، جهان کتابونه ویلي دي، دا کتاب نه دی، چیز دیگر است، دا یو بل شی دی. چون بجان در رفت جان دیگر شود. په اول سر کې چې کوم دغه دی، وی فاش گویم آنچه در دل مضمر است، وی سپا سپا درته کومه چې کوم خبره په زړه کې پټه ده. این کتاب نیست چیز دیگر است، دا کتاب نه دی، دا ویده دی.
این کتاب نیست چیز دیگر است. دا کتاب نه، دا بل شی دی. دا چون بجان در رفت جان دیگر شود. کله چې دا د انسان و روح ته ور داخل سی، د انسان روح بدل سی. جان چون دیگر شد جهان دیگر شود. کله چې روح بدل سی گر جهان بدل سی. اقبال وای دا هغه کتاب دی چې د انسان نقطه نظر بدلی. دا هغه کتاب دی چې د انسان د کامیابی او د ناکامی پیمانه بدلی. دا هغه کتاب دی چې د انسان د غیرت او د بی غیرتی پیمانه بدلی. دا هغه کتاب دی چې د انسان د غربت او د توانګری پیمانه بدلی، دغه معیار بدلی. او قرآن بهترین مثال د دې کتاب د دې دغه ورکړی دی. مختصرا پر هغه باندې ترجمه اشاره کوم. فرعون چې کله جادوګران د حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې راوغوښتل، هغه جادوګران اول ور فرعون ته وویل که موږ موسی ته شکست ورکړي علیه السلام نو ته به موږ ته څه راکړې؟ یعنې دا د ده حال دی تر ایمان مخکې بالکل په دغه پسې ګرځي. د دولت لالچ ورسره دی، تمه ورسره دی، د خدای د پیغمبر مقابلې ته وتلی دي. وایي موږ ته به څه راکړې؟ هغه ورته انکم لمن المقربین. زما یو استادو الله تعالی د رحم ور باندې وکړي، ما قرآن ځینې وایم، مولانا عبدالرحیم شیراني صاحب، هغه به دغه آیات ترجمه کوله چې تاسو بیا زما ګوټونه پالش کوئ. انکم لمن المقربین، زما مقرب بندگان به زما په درباریان به یاست. درباري څه شي کوي؟ نو دغه دوی ته غټ اعزاز معلومېده چې موږ بیا درباریان یو. چې کله دوی د موسی علیه السلام په مقابله کې خپلې دغه تسې کې لاټیان یې رسیانې چې راوړګې وې، موسی علیه السلام دغه په مقابله کې خپله عصا چې کوم هغه یې واچوه او د دوی جادو یې ګر ناکامه کړ. فوراً په سجده کې ولوېدل او دا اعلان یې وکړ چې د موسی او د هارون علیه السلام پر رب باندې موږ ایمان راوړل. فوراً ماضي دا ولده چې دا د خدای رسول دی، په سجده کې ولوېده. د سجدې مخکې کوم حالت و؟ د ایمان مخکې حالت وګوره چې ته به موږ ته څه شی راکړي. دلته په سجده کې ولوېده. فرعون دمکۍ ورکړه چې ما تاسو ته اجازت نه و درکړی، تاسو بیا په سجده کې ولې ایمان مو راوړی؟ دا ستاسو استاد دی، ته شاګردان یاست، تاسو دا دغه جوړه کړې یوه ډرامه چې دا قوم خلاف به تاسو دا ډرامه کوئ. زه به ستاسو لاسونه او پښې د خلاف کاټ کړم، شی لاس وکړئ پښه به غوټه درځه پرې کړم او تاسو به په پانسیانو راوځړوم. څومره غټه دمکۍ ده. هغه فرعون چې تر اوسه تمه ورځوه چې دغه ایمان ماضي زړه ته ولوېده چې اقبال وایي دا پیمانې بدلوي. څه ورته وایي؟ فقضي انت ما قاض، چې زړه د غواړي هغه وکړه. هغه فرعون ته تر اوسه پورې ورته ما ته څه شی راکړې؟ چې کله ایمان ماضي زړه ته ولوېده فرعون ته وایي چې زړه د غواړي مخ ته خلاص دی، چې که یې هغه وکړه چې په تا نه کږي هغه وکړه، لاس راځه پرې کړې، پښې راځه پرې کړې، سر راځه پرې کړې، چې څه کوې هغه وکړه. و دغه ته اقبال اشاره کوي این کتاب نیست چیز دیگر است، چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. پیمانه د انسانانو غو بدلی. دغه کتاب خو د افسوس خبره ده دا زموږ کتاب روح ته نه دی لوېدلی، ځکه چې زموږ بالکل یوه تبدیلي په موږ کې ته وګوره. د مسلمان او د غیر مسلم یو فرق نشته. هغه اقبال پر دې باندې دغه کوي چې وایي وزمے تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. طور طریقہ ظاہری لباس چکم دی. وزمے تم ہو نصارا، ظاہری وضع قطع چکم دا دا نصارا دا، اور رسم و رواج و تہذیب دا ہندوانو دی. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. دا مسلمان دی چې یهود لیم و شرمجي، حالانکه یهود د الله تعالی دین چې یهودو څو شرمولی دی یا چا نه شرمولی. اقبال وی یهود لیم و شرمجي چې بابا دا خو تر ما یم په هغه خوا دی، دا ظالم خو تر ما یم خپل دین شرمولی دی. ځکه چې په موږ کې تبدیلي نه راځي، هغه وجه دا ده چې دا قرآن زموږ روح ته نه دی لوېدلی. شرط دا دی چې دا به روح ته لوږي.
دې باندې به سر خلاصېږي، په دې باندې به سړی پوهېږي به. او د دې یو عظمت په اول سر کې ما حدیث بیان کړ، په هغه کې الله تعالی وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من هداه الله للاسلام، چاته چې الله تعالی د اسلام هدایت وکړ، د ایمان توفیق ورکړ، ایمان ورنصیب کړ، وعلمه القرآن، انتهایی خطرناک حدیث دی، او بیا یې هغه ته قرآن هم وروښایه، د قرآن علم یې ورکړی، هدایت یې ورنصیب کړ، د قرآن علم یې ورنصیب کړ، ثم شکل فاقه، بیا د شکایت کوي هر وخت د فقر او تنګدستۍ، د فقر او د فاقې بیا د شکایت کوي چې غریب یم، مسکین یم، الله تعالی په داسې دغه کې اخته کړی یم. یعنی معنا دا چې الله تعالی دومره غټ نعمت ورکړی دی، هدایت یې ورکړی دی، د قرآن علم یې ورکړی دی، دی په دنیا پسې ګرځي، دنیا غواړي، دی د درباریانو، د خانانو، د نوابانو هغه غټ خلک بولي، هغو ته کښته پورته کږي، پر دربارونو باندې ګرځي، او بیا دی شکایت کوي د فاقې. كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه، الله تعالی فقر د دواړو سترګو ما بین ته ولیکي، تر قیامت پورې دی بل شی نه ویني بیا فقر، ته پر دا تندي فقر ورته ولیکي، دا مخ ته داسې چې مخ دوی خواته هم ګرځوي، دته فقر معلومېږي کې دوی خواته ګرځوي فقر ورته معلومېږي، له دا فقر دی نه خلاصېږي، دا کاندله د سره چې فقیر بسم وره خرڅ پکې چې په لکون راجمه کې بیا نه ګرځي چې فقیر کژم، د دغه روح وروږي کې الله تعالی دمړه خور نه کوي، کوم چاته چې الله تعالی علم ورکړي. او بیا وی فتلا هذه الآيات، بیا نبی صلی الله علیه وسلم دغه آیات وی فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، بیا دغه حدیث بعد نبی صلی الله علیه وسلم دغه آیت وایي چې پکار دی چې مؤمنان پر دې باندې خوشحالي وکړي، او دا تر هغو شیانو ډېر ښه دی چې الله تعالی دا نور خلق چې کوم جمع کوي. او داغه قرآن چې کوم دی دا د قومونو د عروج او د زوال چې کوم دی هغه هم دغه قرآن په ذریعه باندې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين، الله تعالی په دغه کتاب سره، په دغه قرآن سره قومونو ته عروج هم ورکوي، او په دغه کتاب سره قومونه لمزکې هم وایي. چا چې د دې کتاب حق ادا کړ الله تعالی عروج ورکوي، او چا چې ودې ته شا وګرځوه هغه د مځکې تر تل لاندې کوي. نن ته وګوره زموږ سال دی. او اقبال وایي خوار از مهجوری قرآن شدی، شک و سنج گردش دوران شدی. وای مسلمان ته وایي په دا دنیا کې چې خوار و زار د قرآن له پرېښولو څخه قرآن ته د شا ګرځول ده، هسې مازې د دنیا د ګردشتو چې بابا دا دنیا د بدلېږي را بدلېږي، نن زما وری د سبا بیا برته بیا به دی راسي، بیا د زمانې په ګردش کې موږ راغلي یو. شکوه د هغه کې هېڅ پر مسلمان باندې په حامل قرآن باندې کتن زوال نشي راتلی. که مسلمان زر کاله پر قرآن باندې عمل مسلسل کړي د هغه زوال نشي راتلی. زوال دله هلته راځي چې قرآن یې پرېښو. ابھی بیا اقبال وہی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. هغه صحابه کرام چې په زمانه کې عزتمن وو، هغه د عزت وجه دا وه چې هغه په قرآن باندې عمل کاوه، او ته چې خوار و زار یې د هغه وجه دا چې تا قرآن پرېښی دی. نو دا قرآن د قومونو د عروج او د زوال معیار او پیمانه هم دغه قرآن دی، دا پیمانه دغه قرآن دی، دا بل عظمت دی د دې قرآن. او دا غرنګه د زړونو د اطمینان سبب هم دغه قرآن دی. ګوره په دا دنیا کې د زموږ دغه چې کوم د مادي دور دی، دغه 21مه صدۍ، په دې صدۍ کې تر جسمانی تر فزیکل بیماریانو زیات چې کوم دي هغه نفسیاتي مرضونه دي. فزیکل جسمانی چې کومې بیماریان دي هغه دونې نه دي لکه نفسیاتي چې دي. انسان نفسیاتي طور باندې ډېر بیماره دی، بېچینه دی. دغه ته چې موږ دا انګزایټي ورته وایو، ټینشن ورته وایو، ډپریشن ورته وایو، مختلف نومونه چې کوم دا دي د انسان دغه بیماریانو انسان ته لاحق دي. الله تعالی وایي دغه قرآن د دغه بیمارانو علاج هم دی.
الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله چې په قرآن مجید کې چیرې راځي دغه چې کله انتهایی اهم آیت وي، لکه موږ چې اعلان کو یو ضروري اعلان واورئ چې خلک متوجه کو، خلک ګرځي چوپ څه وی راځه ترنس یو ضروري خبره واورئ، بیا لغه بعد اعلان وکړو. قرآن مجید کې چې چیرې دا الا راغلی الف لام الف لا، الا معنا ضروري اعلان واورئ، ضروري خبر واورئ، خبردار سئ. بذکر الله تطمئن القلوب. بیا داسې مو چې موږ نو خبر ګرد عمر په ټینشنو په دغه کې پرا ترسو. د دې د زړونو د اطمینان سبب دغه قرآن دی، ذکر دی. اوس موږ دا ذکر چې کوم دی زموږ توجه دلته ذکر قرآن ته نه چې موږ دا خیال چې دا تسبیحات چې په لاړو دغه ته ذکر وایي، در اوس تسبیحات پر لاړو تشفی مو نه کوي. قرآن دراسه قرآن خپله د ذکر وضاحت کوي. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. الله تعالی وی دا قرآن دا ذکر موږ نازل کړی دی او موږ به د دې حفاظت کوو. نو الله تعالی و قرآن ته ذکر ویلی، نو دلته به دا ووایې الا بالقرآن تطمئن القلوب. د ذکر پر ځای باندې دلته قرآن مراد دی چې د قرآن سره تعلق جوړول، په قرآن باندې عمل کول، د قرآن حقوق چې چا ادا کړ هغو زړونو ته اطمینان رسي. د زړونو د اطمینان د پریشانۍ زو د خلاصېدو ذریعه دغه قرآن ده. او دا غرنګه موږ بیا راځو دغه څو وخت شو موږ دغه اوس روزه ته رسو د میاشت مخکې بالکل د مسلمانانو ماحول بدل سي. الحمدلله ګرد مسلمانان روزتیان سي، منځګزار سي او تراویح کوي، قرآنونه وایي. یعنی د دې داسې بهترینه اهتمام په ګرد دنیا کې کړي چې څه درته وایم ښه خبره ده. اوس د دې د روزې د میاشتې زموږ په نظر کې ډېر غټ قدر ده، الله په نظر کې هم شته قدر. د دې قدر ولې دی د روزې غه؟ د دغې روزې قدر هم د دغه قرآن له وجې دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا د روزې میاشت چې ده دا هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن نازل شوی دی. دغه روزه چې تر دا 11 میاشتو افضله ده، د دې فضیلت د دغه قرآن له وجې دی. او په دغه کې بیا یوه شپه داسې ده په روزه کې چې الله تعالی وایي دا در 1000 میاشتو افضله ده، بهتره ده یوه شپه. او د هغه فضیلت هم د دغه قرآن له وجې دی. انا انزلناه في ليله القدر. دغه قرآن په دغه عزتمنه شپه کې موږ نازل کړی دی. دغه شپې ته چې عزت ملاو شوی دی د دغه قرآن له وجې ملاو شوی دی. تو اوس اندازه ولګوه دا قرآن چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی هغه تر ګردو عزتمنه میاشت چې په کومه شپه کې نازل شوی دی هو خیر من 1000 شهر. هغه شپه تر 1000 میاشتو چې کومه دغه بهتره ده. اوس دلته دا نشته چې د هغه عبادت اگر چې په حدیث کې دې ته اشاره شته چې مولوي صاحب وایي دا ضروري نه ده چې خامخا هغه مقصد دی، لیکن په دې کې معنا دا ده چې دغه شپه کې که 1000 شپې 1000 میاشتې انسانان سره کښېني د انسانیت د بهترۍ دپاره یو منصوبه جوړه کړي، دومره خیر به انسانیت ته نه ورسوي لکه په دغه شپه کې چې الله تعالی د قرآن نازل کړي چې 1000 میاشتې انسانان ګرد سره کښېني چې راسي انسانیت ته خیر رسوو. دونې خیر نسي رسولی لکه الله تعالی چې په دغه شپه د قرآن د انسانیت دپاره نازل کړي. او بیا دا قرآن چې کوم زړه ته ولوېدی هغه تر ګردو افضله دی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. نبي صلی الله علیه وسلم په تاسو کې بهترینه سړی هغه دی چې هغه قرآن خپله زده که او بل ته ور وښاوه. او د هغه رنګه چې کوم زړه د دې قرآن څخه خالي وي، کومه سینه له دې قرآن څخه خالي وي، نبي صلی الله علیه وسلم هغه ته کنډواله ویلی دی هغه زړه ته چې دا خرابه ده، دا کنډواله ده، دا هغه کور دی چې په هغه کې یو شی هم نه وي. ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. په کومه سینه کې چې د قرآن څخه یو شی موجود نه وي هغه داسې دی لکه یو کنډواله کور، نړېدلی کور چې خلکو سامان ځینې ایستلی.
اوس اندازه ولګوه کومه کنډواله چې په هغې کې څوک استوګه کوي یوه شپه به څوک یې تره کړي په دا کنډواله کې خو نه د چشاک یو څه شته نه اوبه پکې شته نه کچن پکې شته نه بستره پکې شته نه باتروم پکې شته نه ټینکۍ پکې شته نه دروازه پکې شته هېڅوک یوه شپه نه پکې کوي نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم زړه د قرآن زه خالص نو په هغه کې ته اندازه ولکړه چې کنډواله سي الله تعالی به په هغه کې ووسي په دغه زړه کې به الله وي په دغه زړه کې به د الله محبت پاتې سي داسې پاتېدلی ته به کنډواله کې نه اوسې الله به کنډواله کې اوسي نو ځکه دغه زړونه چې کوم دي دا سینې چې کوم دي دا په قرآن باندې منور کول پکار دي د قرآن سره تعلق د قرآن دغه آیاتونه په خپله سینه کې ساتل پکار دي اوس راځم دا بلې حصې له دا خو د قرآن عظمت دی څومره عظمت دی د دې کتاب غه د قرآن حقوق زموږ د موضوع دویمه حصه ده د قرآن پر مؤمنانو باندې دا نور چې کوم علما دي هغه 15 حقوق دي خو ځان 6 حقوق دي پر مؤمنانو باندې د قرآن مجید غه مخکې راځم زه بیانوم دغه دلیل لپاره زه قرآن او حدیث راوړم خپل ځان څه نه وایم اول حق د قرآن پر مسلمانانو باندې دا دی پر انسانانو باندې چې ایمان پر راوړي چې دا د الله له جانب دی دا د الله له جانب په دې کې شک نشته دا اول حق د قرآن دی دویم حق د قرآن چې دا قرآن به زده کوي په ناظره به زده کوي تجوید به د زده کوي د دې چې کوم حروف دي د هغه مخارج به زده کوي دا دویم حق دی په قرآن پر مسلمانانو باندې چا ایمان ور باندې راوړي دریم حق د قرآن پر مسلمانانو باندې دا دی چې په دې به ځان پوه کړي د دې په معنا او په مفهوم به سر خلاصي قرآن کې الله تعالی فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته الله تعالی وایي اے پیغمبر دا کتاب دی پیغمبر چې موږ نازل کړی دی وتا ته دا مبارک کتاب دی ډیر بابرکت کتاب دی د څه دپاره نازل کړی دی لیدبروا آیاته چې د دې په آیاتونو کې غور او فکر وکړل سي چې انسانان په دې کې غور او فکر وکړي نو که ستا زده نه دی ته په مفهوم او په معنا نه پوهېږي غور او فکر به څنګه کې کوې نو د دې په معنا باندې سر خلاصول لازمي دی دا د قرآن حق دی پر مؤمنانو باندې دغه تر قرآن کې بل ځای الله تعالی فرمایي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها آیا دوی په قرآن کې غور او فکر نه کوي که د دوی وزرونو ته تالې لګېدلي دي نو غور او فکر خو به ته هلته کوې چې دی په پوسې په معنا باندې نو چې ته په معنا نه پوهېږې په دې باندې غور او فکر نسې کولی دا بل حق دی د قرآن غه پر مسلمانانو باندې او څلورم حق د قرآن پر مسلمانانو باندې پر قرآن باندې عمل کول دا د عمل کتاب دی دا د ثوابونو کتاب نه دی لبده مرغه زموږ مسلمانانو دغه د ثوابونو کتاب جوړ کړ بس ثوابونه دي حاصله وایه بس راوایه تلاوت یې وکړه هلته کښېږده په یوه ټکي نه پوهېږي څه مو وویل څه یې راته وویل بس مړی د کږي چې د هغه روح په اساني ووځي تر یاسین یې وباسه نانګې د له کور وتله تر قرآن یې وباسه بس دا د دغه دپاره موږ قرآن جوړ کړی دی قرآن د دغه دپاره نه دی څلورم حق د قرآن دا دی پر مسلمانانو باندې چې په دې باندې عمل وکړي په دې باندې به عمل کوي زموږ دغه یو حدیث خلک بیانوي دا دریم حق دغه کې برته هلته راځمه چې قرآن به سر به په خلاصوي چې نبي صلی الله علیه و آله وسلم وایي که د قرآن نه وي زده نو ګوته پر تروه دغسې هم الله تعالی نیکۍ درکوي او دغسې اخلاص که ورته ګورم خدای ثوابونه درکوي نو اوله خبره دا ده چې قرآن د ثوابونو دپاره نه دی راغلی ثوابونه خو چې ته عمل پر کوې ثواب به درکوي دویمه خبره دا ده چې د دې حدیث انکار نه کوم لیکن دا پیکیج ستا دپاره نه دی زما دپاره نه دی چې کوم څوک د مسلمان په کور کې پیدا سوی دی دا پیکیج د هغه دپاره نه دی دا خصوصي پیکیج دی دا دغو خلکو دپاره دی چې یو سړی په 80 کاله په 80 کاله په 80 کاله په عمر کې د بل زبان یو سړی دغه مسلمان سو اوس قرآن نسي زده کولی اوس دا سړی څه وکړي د ده عمر تر دی نو د هغه دپاره دا پیکیج دی چې دغسې ګوته پر ترهیم چې د سره مینه ده الله تعالی ثوابونه ورکوي چې دغسې اخلاص کې ورته ګوري مچې کې بتې کښېږدي هم الله تعالی به د دې سره د دې ثوابونه ورکوي دا چې د مسلمان په کور کې پیدا سي
په غوږ کې اذان وسي، کښنی دالت رالوی سي او د دنیا مختلف زبانونه زده کړي او قرآن په ګوته په ترولو باندې او په دغه ترولو باندې ثوابونه دپاره دی دغه کوي. زما دا یقین دی او زه خواست له خدای زدا کوم چې خدای مې ورکړي. ولا بالکل دا دغه لپاره دا غلط پیکیج چې موږ لګوو، دا پیکیج دلته لګیږي نه، هلته بیا پر ورځ د آخرت باندې دغه ناست یو پیکیج به کار نه کوي، کنیکشن به نه لګیږي. دا خصوصي پیکیج د هغو خلکو دپاره دی. څلورم حق د قرآن دا دی چې په قرآن باندې به عمل کوي او څوک چې پر دې قرآن باندې عمل نه کوي د هغه په دې باندې قرآن باندې ایمان نشته. د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی ما آمن بهذا القرآن من استحل حرامه. کوم څوک چې د دې قرآن چې کوم څه حرام کړي دي هغه حلال ګڼي، هغه پر دې باندې ایمان نشته. چې قرآن له کوم څه منع کړی دی نه منع کوي، چې د کوم څه حکم ورکوي دی هغه نه مني، د قرآن باندې سره ایمان نشته. د قرآن باندې عمل ضروري دی، د قرآن باندې تک ضروري دی، دا د عمل کتاب دی. او پنځم حق د قرآن چې کوم دی د قرآن به تبله رسي، د قرآن تبلیغ به کوي، تبلیغ به د قرآن کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم ذمہواری الله تعالی په قرآن مجید کې دغه لګولګي ده. نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسوله چې ستا د رب له طرفه تا ته کوم څه نازل سوي دي د هغه تبلیغ وکړه، هغه خلکو ته ورسوه. وان لم تفعل فما بلغت رسالته. که چیرې تا دا کار ونه که د قرآن تر نورو خلکو ور ونه رسوه، تا د رسالت حق نه دی ادا کړی. د کوم کار دپاره یعنی د نبي صلی الله علیه وسلم د رسالت مقصد هم الله تعالی راوښی چې دا قرآن تر انسانانو رسول دی. له دې څه دا معلومه شوه که دا قرآن نه وای دا پیغمبر به نه وای، بالکل د دې پیغمبر هېڅ حاجت نه و. دا خو د هغه دپاره الله تعالی په خپلو بندګانو کې یو بنده منتخب کړي چې دا خپل کلام خپل احکام د هغه په ذریعه د نور انسانیت ته ورورسي. الله تعالی وایي که چیرې تا دا کار ونه وکړه، دا کتاب د انسانانو ته ونه رسوه، فما بلغت رسالته، تا دا رسالت بیا رسولی نه دی، تا دغه حق ادا کړی نه دی. والله یعصمک من الناس. عجبه بامانی فکره له دې بعد الله تعالی وایي والله یعصمک، الله تعالی تا بچاوي، ستا تحفظ کوي من الناس، له خلکو څخه. ته دا کار کوه الله تعالی ستا بچاو کوي. معنا دا ده چې قرآن د ونیو د قرآن تبلیغ د شروع که زمانه به د دشمن کږي نه به د پرېږدي. هر رنګه مشکلات به درته پېښېږي په معاشره کې. موږ ته خلک خوشامدید وي الله والا راله، تبلیغ والا راله، الله والا راله، قرآن نه وایې. ته قرآن تبلیغ وکړه بیا به زه وګورم چې خلک ستا بیا تا رابولي، تا ته مرحبا او استقبال کوي که تا په ډبرو په دغه ولي. موږ ته خدا الله تعالی په خپله وي والله یعصمک من الناس، الله به تا بچاوي له انسانانو څخه. که د دا قرآن حقیقي د دغه قرآن تبلیغ شروع کړي، ژوند به په معاشره کې ودرشي. او د هغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم راکړي، الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم ورکړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم راکړي بلغوا عني ولو آیه. تاسو ورسوئ و خلکو ته ما له طرفه څخه که چیرې یو آیت وي هم. نو نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته حکم راکوي چې دا قرآن تر خلکو ورسوئ. یعنی معنا دا چې تبلیغ به د قرآن کوي، د قرآن نه ما سوا د بل یو څه تبلیغ چې کوم دی هغه هېڅ حیثیت نه لري. چې د کوم سړي قرآن خپله نه زده هغه څنګه تبلیغي کېدی شي؟ د څه شي تبلیغ کوي؟ کیسې او کهانیان او داستانونه، خرافات. تبلیغ به دغه قرآن کوي. دا د الله مو حکم دی، د الله د رسول مو حکم دی بلغوا عني ولو آیه. که د یو آیت ضروري نه دی چې تا ګر قرآن حفظ کړي، که د یو آیت زده د آیت باندې خپل عمل وکړه ته بلې ورورسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دی موږ دغه پنځم دغه دی د قرآن غا چې دا پر مسلمانانو باندې حق دی چې د دې تبلیغ وکړي او خلکو ته ورسوي. او اقبال وایي ای که می نازی به قرآن عظیم، تا کجا در حجره می باشی مقیم. د امت علماء ته وایي
وایي چې په قرآن عظیم باندې نازه شي چې دا د الله کتاب دی او موږ د دې متولیان یو، موږ د دې حاملین یو چې په قرآن نازل که مینازی بقرآن عظیم تا کجا در حجره می باشی مقیم. تر کومه په حجره کې پروت یې، په حجره کې د الله ته دننه پروت د قرآن فضایل بیانوي، تر کومه په حجره کې پروت یې. راوځه در باندې در جهان اسرار دین را فاش کن، نکته شرعی مبین را فاش کن. راوځه در باندې د دې دین رازونه په دنیا کې فاش کا، علل اعلان خلکو ته وشوه. د دین مبین چې کوم راز دی دا خلکو ته وښیه. او بیا په یوه فکره کې شریعت ګرد بیانوي. کمال دی کمال. دا حکیم الامت برنا کنه ورته وایي. نو بیا وایي کس نگردد در جهان محتاج کس، نکته شرعی مبین این است و بس. وایي شریعت دغه یوه نکته ده بس. دین دغه یوه خبره غواړي، قرآن دغه یوه خبره غواړي. کس نگردد در جهان محتاج کس، چې په دنیا کې یو انسان د بل انسان محتاج پاتې نسی، یو انسان د بل انسان غلام نه وي، چې د انسان د غاړې زه د غلامۍ توکونه خلاص کړي. هغه توک، هغه غلامي، هغه محتاجي، که هغه سیاسی ده، که معاشي ده، او که هغه هر رنګه که معاشرتي ده، دا تمامو محتاجي ز انسان خلاصول. بس شریعت دغه یوه نکته ده، دغه شریعت غواړي چې له دا ګردو غلامۍ ز انسان خلاص کړي، د الله غلامۍ لې راولي. په اول سر کې موږ ویلې چې الله تعالی یو قسم غلامي نه قبلوي د بل چا ورسره، صرف د الله بندگی به کوي. هغه ته اقبال اشاره کوي چې دا شریعت دغه یوه نکته ده چې انسان د انسان د غلامۍ خلاصي، حتی کې چې انسان د انسانو مذهبي غلامیزم خلاصي. په ما پسې سه زه تا تر ربه رسوم، په هغه پسې سه هېڅ چا مو پسې کړ دغه قرآن پسې سه. او یو صحابي زه چې پر یو بل ملک باندې حمله کوله، نو هلته چې دوی لاړه دغه فوج د صحابه کرامو هغه قوم والا پوښتنه ځینې وکړه چې تاسو څه شی غواړئ، څه دپاره راغلي یاست، اسلام څه شی غواړي، اسلام دی څه شی. په هغه یوه فکره کې دغه رنګه فکره کې لکه اقبال چې وایي. نو هغه ورته وویل جاء الاسلام ليخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. اسلام د دې دپاره راغلی دی چې بندگان انسانان د انسانانو له غلامۍ راوباسي، د انسانانو د رب غلامان یې کړي. اسلام صرف د دغه مقصد دپاره دی چې د انسان له غاړې زه د غلامۍ توکونه ګرد خلاص کړي، انسان له تمامو پابندیانو آزاد کړي، یو د رب بنده یې کړي، د رب بندګۍ لې راولي. دغه شریعت دی، دغه دین دی. و دغه ته اقبال په دغه کې اشاره کړې ده. او دغه چې کوم دی د انسانانو د ازادۍ دپاره شپږم حق چې زه وایم چې د قرآن دی، هغه پر انسانانو باندې د قرآن نفاذ دی. قرآن چې کومه معاشره کوم نظام قایمول غواړي، دغه دپاره جد و جهد کول دي، دغه دپاره خپل مال، خپل ژوند، خپل اولاد دا ګرد قربانول دي، په دغه لار کې لګول دي. دا د قرآن شپږم حق دی پر مسلمانانو باندې. د قرآن قیام ته به وایي چې دا دله کومه راوړه، دغه الفاظ په قرآن مجید کې استعمال شوي دي. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي وایي قل یا اهل الكتاب، ای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته ورته ووایه اهل کتاب ته چې ای اهل کتابه، ای د کتاب والاو یهود و نصارا ته وایي لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. یا پیغمبر ته ورته وایي چې ای اهل کتابه تاسو پر یوه شي باندې نه یاست، ستاسو یو دین نسته له سره زه، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم،
تر څو پورې چې تاسو تورات او انجیل او هغه څه چې تاسو د رب له طرفه و تاسو ته نازل شوي تاسو هغه قایم نه کوي، د هغه مطابق نظام نه کوي جوړ، ستاسو عین و قانون دغه د الله تعالی نازل شوی کتاب نسی، تر هغه پورې ستا یو شی د الله تعالی په در قبول نه دی. نو چې اهل کتاب ته الله تعالی ما د پیغمبر په خوله دا ورته وایي، نو ما ورته ځینې خلاص کړه دغه آیت. زموږ مفسرون چې راسي وایي دا به د دې شان نزول دغه دی، دا بني اسرائیل شي. نبی صلی الله علیه وسلم تم دا دغه چا ویلی، صحابي ورته وایي یا رسول الله دا خو بني اسرائیل شي. نبی صلی الله علیه وسلم څه خواږه وروڼه مو پیدا، څه ښایسته وروڼه مو پیدا کړي دي، خواږه خواږه ګرد ستی دي، ترخه ترخه دا ګر دوی ته وایي چې وده ته وایي نه خو تا ته م وایي که تا نکل و دغه م دی. دلته ته اوس دغه آیت دا ته راکښېږده یا ایها الذین آمنوا لستم على شيء حتى تقیموا القرآن. زموږ دپاره دا امر دا ته راغلی، هغو خلکو چې ایمان راوړئ، تاسو ایمان راوړئ تر هغه پورې ستاسو یو شی قبول د الله پر در نه دی، تر څو پورې ستاسو قرآن قایمه کړی وي، ستاسو ګرد نظام د دغه قرآن مطابق نه وي. واجبه خبره ده. په سوره مائده کې الله تعالی درې ځای وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. کوم څوک چې د الله د نازل شوي قانون قرآن مطابق فیصله نه کوي هغه کافران دي. بل ځای فاولئك هم الفاسقون، بل ځای فاولئك هم المشركون ظالمون، یو بل ځای ظالمون فاسقان دي ظالمان دي. ظالم و مشرک ته وایي ان الشرک لظلم عظیم. دا مشرک دی چې د الله د کتاب مطابق فیصله نه کوي، دا فاسق دی، دا کافر دی. نو شپږم حق د قرآن دا دی چې د دې د نفاذ لپاره به جدوجهد کوي. د دې شریعت د دې قرآن چې کوم قانون دی دا به په خپله معاشره او په خپل ملک کې نافظ وي. او دا غرنګه بل ځای چې کوم دی الله تعالی وایي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وای کشیر دا يهود و نصارا تورات قائم کړی وای، ولو انهم اقاموا، دا نه دی چې ولو انهم چې دوی د دې تلاوت کړی وای، دا نه دی چې د دې تلاوت یې کړی وای، بلکې ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم. کچیر دوی تورات او انجیل او هغه څه چې دوی له رب له جانبه و دوی ته نازل شوي وای، دوی هغه قایم کړی وای، د هغو نفاذ یې کړی وای، لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. الله تعالی به له اسمانه برکتونه به را نازل کړي وای، له مځکې به نعمتونه پر ژولي وای. دا نن چې پر موږ باندې بارانونه بند دي، دا نن چې پر موږ باندې بد حال دی، دا وجه هم دغه ده. که چیرې موږ د دې قرآن نفاذ وکړ، الله تعالی به د اسمان دروازې هم را باندې خلاصې کړي، د مځکې څخه به هم پر موږ باندې خپل نعمتونه او خپل دغه چې کوم دی هغه وژغي. د الله تعالی د نعمتونو د دروازې د خلاصولو چابین د دغه قرآن نفاذ دی. دا په دعاو باندې نه کېږي. مولوي صاحب باران خواست وکړه، درځئ چې اوس باران خواست وکړو، باران غواړي د قرآن نفاذ وکړه. دا زه نه وایم، د قرآن وایي. او نبی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی، وایي که پر دې مځکه باندې د قرآن یو حد جاری سي، پر دې مځکه باندې د انسانانو دپاره چې 40 ورځې پرله پسې باران ووري، هغه یو حد جاری کېدل ته 40 ورځې تر باران زیات فایده مند دی. دا حدیث دی. د دې قرآن نفاذ دومره لازمي دی. شپږم حق د قرآن دا دی چې د دې نفاذ به کوي، او د دې چې څوک حق نه کوي ادا، د شپږ حقوق دي. په قرآن باندې ایمان نه راوړل د قرآن حقوق له سره خلاص یو نه کوي ادا. که ایمان راوړي چې زده کوي نه، نو هم قرآن یې پرېښوي. که زده کړي سر نه په خلاصي، هم دا سړي قرآن پرېښو. که سر په خلاص کې عمل نه پر کوي، هم یې قرآن پرېښو. که عمل هم پر کوي ته بلې نه رسوي، خپله پر لګیا دی، نو هم یې قرآن پرېښو. او که عمل هم ورباندې کوي، زده یې هم کړه ته بله یې هم رسوي،
د دې د نظام د قایمولو لپاره جد و جهد نه کوي دا سړی قرآن پرېښی دی ځکه اقبال وایي تا کجا در حجره می مقیم باشی مقیم نو دا د حجرې شی نه دی چې ته دا په د حجرو کې په کورو کې ناست نو دی قال الله قال رسول دا نفاذ غواړي د دې د نظام نفاذ به که میدان ته به وځي او څوک چې د دې قرآن حق نه ادا کوي چې الله تعالی یو خو ما حدیث درته ووایي چې الله تعالی به فخر د سترګو مابین ته تر قیامته کښېږدي او بل ځای چې الله تعالی و چاته د دې علم ورکړي او د هغه حق ادا نه کړي قرآن کې الله تعالی 2 ځایه هغه ته اشاره کړې ده انتهایي په بدترینو الفاظو باندې زموږ په پښتو کې چې موږ چاته وایو خره خوا به دی چې ورته سپیه خوا به دی چې ورته غویه ډېر بدې نه ګڼي چې ورته پسه ډېر بدې نه ګڼي خر و سپي باندې خلک ډېره بده خوا به دی الله تعالی په قرآن مجید کې دغه خر و سپی دواړه د هغو علماو دپاره راوړي دي چې هغه د قرآن حق نه ادا کوي د الله د کتاب حق نه ادا کوي الله تعالی سپی و خر ورته ویلی دي دا موږ ته نه ښیي ټیک دی د علم ډېره غټه رتبه ده لیکن غټه ذمهواري هم ده که دا ذمهواري ادا نه کړي بیا به د څه حالي چې راسې وایي دا خو د بني اسرائیل علما ښیي الله تعالی په قرآن کې فرمایي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وی کوم چاته چې د تورات ذمهواري ورکول سوي وه تورات علم ورکول سوي حامل تورات جوړ سوي وو او بیا دوی د هغو حق ادا نه کوي مثله كمثل الحمار د مثال داسې دی لکه د خرغه يحمل اسفارا دی نه دی په خبر چې تورات ما خصی د الله د کتاب علم را سره دی کوم یو بوج اخستی دی لکه پر خرچ فرق نشته چې کتابونه پر باندې دي کې دغه چې ډبرې اخسي خره څه پس پېژ خدای په دروند دی که کتاب دی کړه بر دی په دروند دی وای کوم څوک چې دغه یعنی داغه چې يهود ته وینو ماته مې وتا ته مې چې الله تعالی د قرآن علم درک بیا داغه ته حق نه ادا کوي او دا غرنګ بل ځای الله تعالی وای دا په سوره جمعه کې 5 نمبر آیت دی او بل ځای الله تعالی وای واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا واتل علیهم اے پیغمبر په دوی ته تلاوت کا او دوی ته کیسه بیان کا دغه سړي چې ما د خپل آیاتونو علم ورکړیو آتیناه آیات خپل آیاتونو ورکړیو فانسلخ منها بیا دای لغه خوتی بیا هغه د آیاتونو غړوندې خپل غاړي خلاص کړي سلخ ينسلخو یي کالو یکشلو ته چې سړی خپل جامع وکړي بالکل بربند سي یعنی دا د آیاتونو علم لزانه داسې لري چې بالکل یو خواته کشش چې هغه قرآن لکه مشان راګرځاو هغه آیاتونو لکه هغه بالکل په هغه باندې یو عمل نه فانسلخ منها بالکل دغه آیاتونو زخوتی چې کله دای له دغه ځخه ځان خلاص کړي فاتبعه الشيطان شیطان په دې پسیسو فكان من الغاوين دیسل گمراهان زخ چې کله د الله تعالی له دغه غړوندي غاړه وکشه شیطان دستی په پسیسو او دای له گمراهانو زخ کوي او بیا الله تعالی فرمای ولو شئنا کچيري موږ غشتي وای لرفعناه بها موږ الله تعالی دغه آیاتونو په ذریعہ باندې د درجه بلند کړی وای ولكنه اخلد الى الارض لیکن دای زوی مړی خپل ومځکه ته نشته یعنی د بجای د دې چې روحاني بلندی اصل کړی وای دغه آیاتونو دا ورزو لغاړه چې د مځکه چې کوم دغه دي هغه نعمتونو هغه دغه چې کوم دي هغه ځان ته اصل کی ومځکه ته ونشتي د بلندی زبین کار وکي فتبعوا هواه او بیا د خپل د خواهش نفس پیروي وکړه په خپل خواهش باندې پسیسو فمثله كمثل الكلب د دغه مثال داسې دی لکه د سپیغه ان تحمل عليه يلهث کته چیرې حمله ور باندې وکم د خپل زبر استلګي پر لګرزي او تتركه يلهث کته پرېږدم د زبر استلګي پر لګرزي زبې پر استلګي او پر ځکه باندې بوې کاږي سر پر ځکه پر زړېږي کتن به تاسو بینو ویني چې د لوړ رواني ګوري رواني
هر وخت دی پر مځکه پر لګرځي چې د خوراک شی وي ځان کې پیدا. دلته مطلب دا چې الله تعالی وایي که چیرې عذاب ور باندې داخل کېم دی برته نه راګرځي، که حمله ور باندې وکړم دی برته زه راایستلګي پر لګرځي، که پرېږدم دی هغه ته راځي، که عذاب پر په عذاب ورکړم دی هغه ته راځي. نه پېژني کوم چا ده چې الله د خپلو آیاتونو علم ورکړي او بیا د هغه حق ادا نه کړي. الله تعالی دلته په دغه الفاظو باندې یادوي. الله تعالی د موږ وساتي. ډېر غټه ذمهواري ده، لکه څومره چې غټ نعمت دی دغومره غټه ذمهواري هم ده، دغومره د دې حق ادا کول هم دغومره ضروري دی. او دا کم څوک چې بیا د دغه قرآن چې کوم حقوق دی هغه نه ادا کوي، له دغه غفلت کوي، نو د دې چې کوم انجام الله تعالی بیان کړی دی دا زما د موضوع اخري حصه ده. زه خپله خبره پر دې باندې ختموم. دغه اخري موضوع له راځم. پر ورځ د آخرت باندې به قرآن دغه مکالمه موږ ته شهیل کړي. دا نه دی چې موږ بې خبره یو. قرآن وایي چې پر ورځ د آخرت باندې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پر ورځ بعد آخرت باندې به چې تمام قومونه راشي د الله په دربار کې جمع سي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به وایي چې الله تعالی د زما قوم قرآن پرې ایښی و. ته اندازه ولګوه. زموږ خیال خدا دی موږ ته دا راشیلي دي چې پر ورځ د آخرت باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر حوض کوثر زموږ استقبال کوي او د کوثر جامونه به راته نیولي چې کله یو غړپ ځینې وکړي او بیا به د تن تر کعب تر دغه پورې بیا تاږې نه سي. لیکن قرآن څه وایي؟ دا به هغه خلک وي چې د قرآن حقوق یې ادا کړي، د زه و ته او ما او شما نه دي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله ته ورپېښوي. زموږ خدا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ شفاعت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله ته زموږ شکایت کوي چې زما دغه قوم قرآن پرې ایښی دراله اوس یې ونیسه. او د نبي صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی القرآن حجة لك او عليك. دا قرآن خو بر ورځ د آخرت باندې به یا د الله په دربار کې ستا شفاعت کوي، ستا دپاره به حجت وي، یا به ستا شکایت کوي. که تا د قرآن حق ادا کړی و قرآن به ستا شفاعت کوي پر ورځ د آخرت، او که تا د قرآن حق نو ادا کړی قرآن به ستا شکایت کوي. قرآن به الله تعالی ته وایي چې الله تعالی د سړي زما حقوق نو ادا کړي. زه له تاسو پوښتنه کوم، زه له تاسو سوال کوم، تاسو په خپل ګریوان کې وګورئ چې د الله په دربار کې یو خواته د الله رسول ولاړ سي صلی الله علیه و آله وسلم ستا خلاف دعوه جګه کړي چې الله دغه قوم زما قوم قرآن پرې ایښی او بله خواته د الله کتاب دا دعوه وکړي چې الله دغه سړي زما حق نه و ادا کړی. ستاسو څه خیال دی دا سړی به خلاص؟ دا به د الله له عذابه خلاصي؟ دا به جنت له ځي؟ دا به په دغو لمونځونو په دغو روایتي دینو په دغو روزو په دغو حجونو په دغو تسبیحاتو خلاصي؟ تاسو خپل اندازه ولګوئ. د خدای د رسول خبره وخدای د خپل رسول خبره به یې لکي د هغه ګواهي به نه اخلي. تر هغه رښتینی څوک شته؟ تر رسول الله هم څوک رښتینی شته؟ د الله تر کتاب هم څوک رښتینی شته چې الله به د دوی ګواهي نه قبلوي؟ ته اندازه ولګوه. دا به د آخرت منظر وي. او بل ځای الله تعالی وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال يا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى دم كيدا مؤمنان توركي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. چا چې زما له ذکره څخه مخ واړاو د خولې خوند به ور خراب پښتو کې ترجمه کې زندگی به ورته ختم معیشت به ور تنگ کم. معیشت تنگ دا معنا نه چې غریب به کما د خولې خوند به خرابي. د
نه مې په مال او اولاد کې سکون وي، نه به په عینو په دولتونو په کرسۍ کې راحت او سکون وي، په هر حال کې به پریشانه وي. په دنیا کې به د خولې خوند ور خراب کړم، ظلم به ور تریخ کړم، چا چې زما له ذکر مخ واړو. دلته بیا موږ دا وایو چې ذکر معنا دا تسبیحات، له ذکر زموږ برته دغه تسبیحاتو دا اخلو. نه 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 نه، ذکر ما ستاسو ته وویلی چې الله تعالی وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا ذکر معنا موږ نازل کړی، موږ به د دې حفاظت کوو. ذکر زموږ مراد قرآن دی، بلکې په دې آیاتونو کې خپل الله تعالی مخکې اشاره ورته کوي چې له ذکر زموږ مراد قرآن دی. ومن اعرض عن القرآن، داسې ووایه چا چې له قرآن مخ واړوه دا په دنیا کې به د خولې خوند ور خراب کړم. ونحشره یوم القیامة اعمى، او پر ورځ د قیامت باندې به ړوند راپورته کړم. قال یا ربي لما حشرتني اعمى، دی به وایي یا الله تعالی زه د ړوند ولې راپورته کړم، وقد كنت بصيرا، زه خو په دنیا کې سترګور وم هر څه ده. اوس ګوره دلته الله تعالی د ذکر وضاحت کوي. قال كذلك آتتك آیاتنا، دا غرنګ تعالی زما آیاتونه په دنیا کې دراغلي وو، ما تعالی د سترګې د دې لپاره درکړې وې چې ته زما آیاتونه په وګورې، چې دا زما آیاتونه علم حاصل کې، د دې لپاره کار وکې، زما د قرآن حقوق ادا کې. تا چې دا کار په ونه کې دا سترګې هیڅ حق نه لري چې دا سترګې تر بدله تا سره پاتې شي. قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها، تا هغه آیاتونه ویر کړي وو. وکذلک اليوم تنسى، نن ته ویر کړل سولې. موږ ته یو دغه نسته احساس چې ستا سترګې سته که نسته. سترګې خو ما نه دې لپاره درکړې وې، ما د عیش د عشرت لپاره سترګې درکړې وې چې تا زما قرآن نه بکته، د نن بعد ته د سترګو حق نه لرې چې تا ته برته الله سترګې درکړي. اندازه ولګوه، دا به دغه سړي حال وي الله تعالی چې زما له قرآنه څوک مخ واړوي. خپله جایزه واخیست زما ورونه. وصیت مسلمان خپله له ځانه سره حساب وکړو چې موږ د دغه قرآن سره کومه رویه ده. او بل ځای الله تعالی فرمایي ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، څوک چې د رحمان له ذکر څخه، څوک چې د رحمان یعنی قرآن څخه غفلت کوي، غافل سي، نقیض له شیطانا، فورا مو شیطان پر مسلط کوو. بس چې له قرآن غافل سوی شیطان در باندې مسلط دی. دغه شیطان چې کوم دی فهو له قرین، دغه شیطان بیا د مشیر وي، دغه شیطان بیا د ملګری وي. وانهم لیصدون عن السبیل، دا شیطانان بیا دوی د الله له لارې راګرځي. ویحسبون انهم یحسنون، لیکن د دوی ګمان دی چې موږ پر سمه لار روان یو. دا د ګمراهي خطرناکه صورتحال دغه دی چې یو خو په ګمراهي کې، لیکن خیال دی چې موږ پر هدایت باندې یو. حتی اذا جاءنا، تر هغه پورې په دا ګمراهي کې روان چې تر موږ پورې برته بیا راځي. هلته بیا دی وایي یا لیت بیني وبینک بعد المشرقین فبئس القرین. هلته بیا د سترګې خلاصي، کاش چې شیطان ته به چې زما او ستا په مابین کې د مشرق او د مغرب لرېوالی وایه، ډېر بد مشر یې، ډېر بد ملګری. چې کوم څوک له قرآن څخه غافل سي الله شیطان پر مسلط کوي، شیطان بیا د مشر وي. او اقبال وایي گر تو خواهی ای مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. که ته مسلمان پاتې کېدل غواړې بې قرآن ممکنه نه ده. او بل ځای بیا ګیله کوي وایي عالمان از علم قرآن بې نیاز. عالمان چې کوم دي هغه زموږ د قرآن د علم څخه بې نیازه دي، بې پروا. دا نه وي چې بې خبر دي، خبر ورته سته، علم ورته سته. عالمان از علم قرآن بې نیاز، صوفیان درنده گرگ و مو دراز. او صوفیان چې کوم دي هغه درنده لوان دي، غټ غټ استادان څوڼکي دا پرېښي دي له ځانه چې درنده لوان جوړ کړي دي. عالمان مو د قرآن له علم څخه چې کوم دي هغه بې نیازه دي. الله تعالی د موږ ته د دې قرآن صحیح حقوق ادا کولو توفیق راکړي. زموږ په کورونو کې د الله تعالی د دې قرآن روڼیاوې موږ ته رانصیب کړي، او زموږ په ملکونو کې د الله تعالی د دې قرآن موږ ته د نفاذ توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زه معذرت غواړم، زما لږ د سوال زه غټومه.
په قرآن کې الله ته هم دغه آیاتو ذکر وکړي. سورة العمران کې الله وایي چې د الله ته نږدې درګور د بهترینه دین اسلام دی. بل ځای الله وایي چې تاسو ټول میلاو سي قرآن پلوي نسي فرقې مه جوړوئ. د هغه رقم په سورة الانعام، سورة الحجرات بار بار ذکر د دې آیاتو کېږي. او په آخري زمانه کې په سورة المائده کې الله دا آیات نازل کړي چې یا رسول الله ستا دپاره ما دین اسلام خوښ کړي او نن ورځ پر تا باندې دین مکمله سو. لږ وخت تېرېږي بیا په اسلام کې مختلفه جماعتونه جوړېږي، فرقې جوړېږي، ټاپ سکول جوړېږي. امام جعفر صاحب، امام شافعي صاحب، امام ابو حنیفه صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب، امام مالک صاحب او دغه سره سات سات وهابیان، بیا دغه جماعتونه اهل سنت والجماعت او اهل شیعه، دغه رقم دیوبندیان، بریلویان، کپټینیان، پنجپیران، شونتنتیان وغیره وغیره. آیا دا اسلام ته پیدا کړی ده که نقصان کړی ده دا جماعتونه؟ او دویمه حصه دا ده چې آیا موږ ته پکار دي چې موږ دا فالو کړو که ډایرکټ قرآن او حدیث فالو کړو؟ اوله خبره خو دا ده چې کوم دغه د مذهبونو ته ذکر وکړه چې دیوبندي او د حنفي، شافعي، مالکي او دا چې کوم ته ذکر د کوم مذهبونو وکړه، نو دا به ذات خود چې کوم دي دا ممنوع نه دي، دا چې کوم دي دا ناجایز او یا حرام کار نه دی. دا خو زموږ دغه امامانو د قرآن او د حدیثو څخه د قوانینو دغه تخریج کړی دی چې بابا دغه د خپل دغه پرونیا کې یو دغه جوړ کړی دی قوانینو، یو د ډانچه مشترک چې د قرآن او حدیث دغه تخریج کړی دی. دغه اوس دغه باندې بیا تشدد کول، او زه حنفی یم، زه شافعي ته بد رد نه یم، زما دغه سکول اف تاټ چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله، نو زما ته خو دنیا حیثیت نشته چې زه اوس برته سره تحقیق وکړم د قرآن او د حدیث، زه ډایرکټ خپل استفاده نشم کولی. اقبال هم په خپل دغه کې اشاره ورته کړې ده چې په دغه دوران کې تقلید چې کوم دی هغه بهترینه دی. دلته تقلید دغه سړي لپاره تقلید ضروري دی چې خپل له قرآن او له حدیث استنباط نشي کولی. چې سړي ته علم حاصل نه دی، نه د قرآن علم ورته حاصل دی، نه د حدیث علم ورته حاصل دی. زموږ دغه امامانو د هغه دپاره اساني جوړه کړه، د خوادي د وکشله او د تکشې شو چې دغه لاره پر دغه لاړ سي. توانی خبره دا ده چې اوس پر دغه باندې ټینګار کول چې زه پر حق یم هغه پر نه حق دی. یعنی دغه فرقه پرستی چې کومه ده، د خپلې فرقې پرستش کول دا چې کوم دی دا ناجایز ده. دغه مسلمانانو ته نقصان ورسولی دی، کنه دا فرقې به ذات خود چې دغه سکول اف تاټ چې کوم دی دا ناروا او ناجایز نه دی او دا لازمي دی پر دې باندې څه دغه په دې کې عیب نشته. لیکن پر دې باندې دا ټینګار کول چې زه پر حق یم هغه پر نه حق دی، شافعي پر نه حق دی، مالکي پر نه حق دی او بل پر نه حق دی. دغه چې کوم دی دغه شی امت کې تفریق راوستلی دی او دغه تفریق ما په خپل گفتگو کې ذکر وکړي. دا د قرآن سره په تعلق باندې په جوړېدو سره که دا ګرد د قرآن سره تعلق جوړ سي، د قرآن سره هر مسلمان خبر سي چې کوم څوک په هغه تفریقه باندې دی بیایي، دی به بیا د قرآن څخه له حدیثو به دلیل ځینې غواړي، نو هغه له هغو بیا یو دلیل نه وي، نو انسان دغه تفریقه بندي بیا ختمېدلی سي. نو دغه دین له دغې وجې چې موږ له قرآنه لرې یو، که زموږ معاشره قرآن ته نږدې سي، نو دغه فرقه پرستي او دغه فرقه ورایت چې کوم دی دا به ختم سي، دا به پاتې نه سي. درته تا یک شنی ټچ ورکړي تا ول درته په چا مه پسې کېږي، ډایرکټ په قرآن پسې سي. یعنې تصوف په خلاف سره خبره زما په ذهن کې راله چې د یو پیر سره بیعت کړی او بیا دغه پر نقش قدم ځل دغه سره مراقبه ذکر کول، آیا دا په اسلام کې څنګه دی ستا په نظر سره؟ دا چې صحیح دی که یو سړی سره د قرآن علم نشته هغه ډایرکټ قرآن نشته کوي په یو پیر پسې سي دغه سره ذکر دغه خانقاه ته تلل یا دغه یو دغه یو غټ زموږ موضوع نه دی که نه، ما ته خو دغه دا دی چې دغه تصوف او دغه چې کوم دی د ځان یو بیل غټ موضوع دی سره خلاص. یو د تصوف هغه زموږ پخوانی زموږ د اسلافو چې کوم دغه تصوف نو هغه تصوف کې خو خلکو دغه ته چې هغه نږدې قرون اوله ته نږدې چې کوم هغه دغه هغه خلک ستایي هم د کوي هم دغه بعد بیا د تصوف دغه کوم صورت دی، دا صورت ما ته دغه اشاره وکړه کنه چې اقبال وایي دغه صوفیان چې کوم دي درینده ګرګ و مو دراز، دا درینده لوان دي او غټ غټ سړي کې موږ نن سبا وینو په دغه کې ته ویني ورور هغه به ته خلکو کړی دي هو ورور څوک لغتي ورکی څوک روجول ور وسپارځي څوک په پنکر اټال سي څوک نو دا اوس څه سرکس دی دا خدا یو خانقاه ده نه یو دغه یو سرکس جوړ کړی دی. نو که پیری مرید دغه ترای نو دی یو دغه په اسلام کې نسته، نو دغه بجای
چې سړی د خپل علماو سره تعلق جوړ کړي، د خپل مسجدونو سره تعلق جوړ کړي، قرآن د خپل علماو زه ووایي. او نن سبا الحمدلله لیکه پړه خلک دي، تفسیرونه موجود دي، او دغه دور دی، ټکنالوژي دور دی، په هر دغه سره ته دلته آنلاین چې کوم دي ته کلاسونه عربي او دا ګر زده کولی سې. نو دغه که یو صحیح دغه وي، چې یو صحیح عالم وي، یو صحیح دغه وي، نو سړی باید دا چې له علماو سره تعلق جوړ کړي، خپل قرآن هغوز زده کړي.